وګورئ شیطان دې پریدي نه په مانځه کې یې نو در پسې راځي وسوسې درته اچوي ولاړې الحمدلله رب العالمین ویل غواړي نو تا اوس تحیاتو کو ولاړې شروع کړل تحیات لله وس په قاعده کې ناستي التحیات لله والصلوات والطیبات ویل غواړي شیطان د بسیط سي لګیدل د چې اوس په تحیات کې تو کې ناس وي الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم په مانځه کې او د مانځه نه بارې په مانځه کې او د مانځه نه بارې من ته ټولې خبرې په مانځه کې یادې ټولې خبرې الله پاک دې زموږ ستاسو په حال باندې رحم وکړي من د ګناهونو منسوبې هم په مانځه کې جوړو د ګناهونو سوچونه هم په مانځه کې کوو د ګناهونو منسوبې په مانځه کې جوړېږي اقیم الصلاة لذکری منځ د الله د یاد دپاره دی مانځه مقصد د الله یاد دی چې الله درته یاد اصل شی دا چې زړه کې د الله یاد یو بزرګ فرمایي یو سړی د کعبې غلاف یې نسلی او دعاګانې غوښتي او داسې الله پاک په ما باندې د زړه حالت منکشف کو کشف وشو زړه ته مې وکتل نو غافل زړه کې الله نه او دا دعاګانې ځکه غوښتي چې ملګري ورسره و چې دا ما وګوري چې زه داسې دعاګانې غواړم بیت الله غلاف مې نسل دی مینا ته لاړم یو دکاندار ګاک ته غیر چاپېره ولاړ دی مصروفه دی لاسونه یې مصروفه دي په ګاک کې اخته دی نو زړه ته مې چې توجه کړم هغه زړه د الله د یاد نه ډک و دکاندار لګیا په دکان کې لیکن زړه کې د الله یاد الله طرف ته توجه دوستان ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر ما منسره د بحیايي نه منکې د منکر نه منکې لیکن من تاسو خپل منسوبې په د منکر او د بحیايي منسوبې په مانځ کې جوړو زمونږ تاسو سوچونه په مانځ کې دغی ها نو دوستانو کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ اللہ نم دیر لوہی دے دیر برکتی نمی دے دیسا دا انسان زرطا تسلی حاصلی گی اطمینان حاصلی گی نہ دنیا سے نہ دولت سے نگر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے دوستانو زړه دا د الله د یاد دپاره دی مور بچی ته خط لګي نو داسې ورته وایي چې زما لاسونه تا یادوي زما سترګې تا یادوي زما ژبه تا یادوي نه څه ورته وایي بچی په دې زړه کې مې پروت نو دا زړه مې تا ډېر یادوي زړه مې تا ډېر یادوي د یادولو مقام زړه دی او زړه صرف د الله د یاد دپاره دی بس په دې کې نور محبتونو گنجائش نشته د نورو یادولو ضرورت نشته دې کې صرف یو د الله یاد یو د الله محبت بس دا د الله کور دی دې کې ببل څوک نه پرېږدي او دوستانو په خوله باندې الله الله ویل الله ډېر خوږ نوم دی دا دوه نومونه ډېر زیات خواږه دي یو د الله نوم یو د محمد نوم د الله نوم ډېر خوږ دی چې په ژبه وایي نو ژبه به دې خوږه شي او چې د الله نوم اوري نو زړه به دې خوشحاله شي الله څوک الله وایي ګورئ دنیا کې چې د چا سره عشق مجازي محبتي د هغه نوم څوک واخلي نو غوږونه ورته ودرېږي چې دا خو او که بیا ستا د معشوق د محبوب تذکره څوک وکړي نو ستا زړه به څه کوي دوستانو الله نوم د دنیا د ټولو ښکلو نه ښکلی نوم دی الله الله الا بذکر الله تطمئن القلوب د دې ډسمبر حسن چې یادای د دې خلکو نوم چې یادای زړه به دې پریشانه کېږي زړه ته سکون نه میلاویږي زړه ته سکون میلاویږي د الله نوم په اغستو باندې الله نوم په اغستو باندې زړه ته سکون میلاویږي الله څومره چې ته وایې الله الله واذکر اسم ربک د الله نوم څه دی الله دا به یادای دا به وایې په زړه کې به هم وایې الله په ژبه به هم دقه وایې الله او د دې ډېر لوی اثر دی یو بزرګ تیر شوی دی خواجه ابوالحسن خرقانی وی داغه مجلس ته
अबू अली सीना रागे چې هغه ډېر لوی مفکر ډېر لوی فلسفر ډېر لوی سړی و. نو دغه بزرګ خواجه ابو الحسن خرقانی د ذکر فواید خو چې د الله د نوم د یادولو څومره فواید دي چې څوک د الله نوم یادوي د هر آفت نه د محفوظ کوي الله. ایمان مضبوطیږي، صحت ورته ملاويږي، په رزق کی برکت راځي، په عمر کی برکت راځي، په علم کی برکت راځي. څوک چې د الله نوم یادوي د الله رحمتونه به وريږي. نو داسې بشماره فضایل چې د الله د نوم ذکر کړل. نو په آخر کې ابو علی سینا چې یو لوی مفکر او فلسفر دی تاسو ته کو چې حضرت یو لفظ الله دا یو لفظ دی کې دومره لوی اثر دی، دومره لوی اثر دی، دا دومره خبرې چې تا وکړې. نو هغه ورته جواب کې ہوئے اے خر تو چی دانی، اے خر تو چی دانی، اے خر ته پس پويږي، اے خر دون خلق ناس ته مخلوق ناس ته. دا خو ډېر لوی مفکر دی ابو علی سینا، ډېر لوی فلسفر دی، ډېر لوی سړی دی. د دې ټولو خلقو په مخ کې ورته سوي خر، اے خر ته پس پويږي. نو په هغه باندې خوله شروع شوه چې د دې دومره خلقو په مخ کې د زما تسلیل وکړو، زما سپکاوی وکړو. خوله پې شروع شوه، رنګ بدل شو، د غصې نه سور شو. نو خواجه ابو الحسن ورته وویل چې مفکر صاحب څه در باندې وشو؟ رنګ دې بدل شو، خولې در باندې رالې، څه در باندې وشو؟ وی تا ما ته په دې ډکه مجمع کې څه وویل؟ خر. اے مفکر صاحب د خر د لفظ په تا باندې دومره اثر وشو چې خولې در باندې رالې، رنګ دې بدل شو. نو د الله په نوم کې به څومره اثر وي؟ ته مطلب دی زه د الله د نوم اثرات بیانوم. ته وایي چې په دې یو نوم کې څومره دومره فضایل کوم ځای دي، دومره فضایل دي کوم ځای نه راوړو، دومره اثرات دي کوم ځای نه راوړو. نو د خر په نوم کې تا وکتل څومره تبدیلی پتا کې راغله.